الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. طول حاضرین درود شریف وای. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. محترم سامعین کرام، نن د اختر دریمه ورځ ده مبارک. الله رب العزت دې د اختر دا ورځ زمونږ او ستاسو ټولو دپاره د برکت ذریعه وګرځوي. الله دې دا د اختر ورځ زمونږ او ستاسو دپاره د حقیقي خوشحالۍ د معافۍ ورځ وګرځوي. الله رب العزت دې د دې برکت په ورځ باندې زمنګ او ستاسو سټونه او سرونه او جسمونه د جهنم نه آزاد کی. الله رب العزت دې مبارک ورځ باندې هغه مسافر چې هغه په نورو ملکونو کې پروت دي، تکلیفونو سره مبتلا دي، الله دې د هغوی تکلیفونه ختم کی. الله دې د دې مبارک ورځ چې هم د جمعې ورځ ده هم د اختر ورځ ده، الله رب العزت دې حاضرینو کې او غیر حاضرینو کې چې څومره کسان دي څه قسمه تکالیفو کې مبتلا دي، الله دې هغه تکلیفونه لري کی. څومره مریضان دي اسپیټالونو کې دي، الله دې ول زر تر زر صحت ورکي. او کم کسان دي د غربت د وجې نه، د قرضونو د وجې نه ملا ماتې شوي دي، الله رب العزت دې د دوی د قرضونو د خلاصولو او د حاجت مطابق د رزق بندوبست وفرمایي. عزتمندو د برکتي ورځ وخت کې دعاګانې ډېر غوښتل پکار دي. دیو جنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای د عرفه ورځ د دعا ورځ ده، د عرفه ورځ د دعا ورځ ده. عرفه هم په دې میاشت کې ده. دا یاد لرئ د عرفه په ورځ کې چې میدان عرفات کې کم کسان ولاړي، یو کس لاس اوچت کړي د الله دربار کې دعا غواړي، بل کس مونځ کوي، بل کس ذکر کوي، بل کس تلاوت کوي، د دې ټولو کسانو نه دعا کوونکي له الله ډیر اجر ورکوي. بعض اوقات دعا کې ځکه عرفه ورځ ته د دعا ورځ ویلې شوې ده، نو چې د دعا ورځ ورته ویلې شوې ده په دغه ورځ باندې دعا زیات ویل کول پکار دي. بهرحال الله رب العزت دې زمونږ او ستاسو قربانیانې قبول کړي، خپل دربار عالیه کې. تر دې دمه د اختر پیله دویمې ورځې پورې تاسو ته د قربانۍ مسائل بیانېدل. د قربانۍ 2 قسمه مسائل دي، یو د قربانۍ نه مخکې مسائل، یو د قربانۍ نه بعد مسائل. نن تاسو ته هغه اهم مسائل بیانېږي چې کم د قربانۍ نه بعد قربانۍ سره تعلق لري. بعض مسلې داسې وي چې هغه د مخکې تعلق لري، بعض وی وروسته تعلق لري. لکه بعض د مونځ نه مخکې مسائل دي، بعض د مونځ مینس کې او مونځ نه بعد مسائل دي. دغه شان قربانۍ سره متعلق ډیر مسائل دي. بعض قربانۍ نه مخکې تعلق لري، بعض قربانۍ نه وروسته تعلق لري.
دې دمه به تاسو ډېر بیانونه اورېدلي قرباني څنګه کول پکار دي. اوس اهم مسله دا ده قربانۍ کې چا نه غلطي شوي نو اوس څه کول پکار دي. اوس دا اهم مسله ده چې کومو کسانو قربانیانې کړي د کومو کسانو قرباني قبول شوې ده د کومو نه ده قبول شوې. دا مسله کول پکار دي. څنګه عزتمندو چې حج یو عمل دی نو حج سره چې کوم انسان نه کومې غلطیانې وشي نو د هغې ازالې خپله طریقه ده. دغه شان قربانۍ کې چا نه غلطي وشي د هغې د ازالې خپله طریقه ده. څنګه چې مونځ کې انسان نه غلطي وشي د هغې د ازالې هغه خپله طریقه د سجده سهوه به کې دوباره به مونځ کې. څنګه چې زکات کې انسان نه غلطي وشي نو دوباره ادایګي به کې فلانې فلانې کار به کې. دغه شان د قربانۍ مسلې دي. نو دې طریقې سره نن هغه مسائل اورېدل چې د بعضو کسانو کې ذهنونو کې شکوک و شبهات او پریشانی ده چې زما قرباني به شوي او که نه هغې متعلق یو څو مسلې درته بیانو. او دا یو اهم موضوع ده. یو اهم مسله دا ده چې کوم انسان قرباني نه ده کړې غریب دی په دې ورځو کې تر د نن ماښام نه مخکې هغه کس مالداره شو او داسې کیدی شي مثلا زوی وله د بار ملک نه پیسې راولېږلې. مثلا دی جماعت کې کسان دي یو سړي په زړه کې الله رحم واچو داسې وتلو یو سړي ته 1 لک روپۍ په جب کې واچولې. خدا اسې اوایي خبره کوو داسې نه چې تاسو جماعت نه وځئ اور یو بل لاس ته ګوري چې هلکه هغه 1 لک روپو والا کس به کم یو وي چې زه ورته د عجب مخکې کم. ځکه دا خو داسې فرضي شان مسله ده زمونږ په پېښور کې او خصوصا د پښتنو په علاقو کې دا ډېره ناممکنه او نامشکله خبره ده چې یو سړی دی 1 لک روپۍ راوالي او د یو سړي په جب کې دی واچوي. خو بالفرض د عوامو وي الله هم لوی او قدرتونه هم لوی کېدای شي یو انسان په ذهن کې داسې واچو او 1 لک روپۍ یا مثلا یو سړی په لار روان دی 1 لک روپۍ وموملې ورته پیدا شوي او دا په خپله غریب دی او د هغې څوک کس معلوم نه دی نو د دې دپاره د دې استعمال جایز دی. نو دې صورت کې دا سړی د ماښام نه مخکې د اختر د 3مې ورځې نه مخکې مالداره شو یا ښځه پې خدای مهربانه کړې او 2 والۍ وله ورکړې ویل دا واله تا خواره خوله دې نیولې ده زه دا واله ځان له خرڅه کړه. او هم د دې اختر ورځو کې به داسې چلو شو یا دغه طریقې سره مثلا اختر کې پلار مړ شوی ورور یې مړ شوی بل رشتہ دار یې مړ شوی او د ده پکې څه فرضي حصه یا مثلا د میراث څه حصې ورسېدله او هغه نن تقسیم شو ده ته حواله شوه. دا ټول صورتونه مختلف کیدی شي. یا د حکومت طرف نه څه غریب دپاره څه پیکیج راووتو کیدی شي. نو داسې خو نشي کیدی چې حکومت دومره غریبانان دپاره پیکیجو کې غریبانان نه روزګار وانلي او ټماټرو دا ګاډۍ تې وانلي نو دا هم ډېره ده. صحیح ده. او دا د اختر جامې تې ونه باسي چې دا نوې جامې دې کړي دي راشه د دې ټیکس ورکړه بس 2 ورځې تا استعمال کړې نورې حکومت کې جمع کړه. بهرحال څه طریقه وشوه ګپ شپ کې دا مسله موږ دې وجې نه تاسو ته بیانوو چې یو مسله ستاسو ذهن کې راشي. نو یو انسان ته نن ماښام نه مخکې دومره روپۍ میلاوې شوې 80,000 یا د دې نه زیات په ده باندې قرباني واجب شوه. دا به نن هم قرباني کوي 2 ورځې سړی خوار ګرځېدلی دی نن مالداره شو نن به قرباني کوي. البته که د ماښام نه بعد ورته میلاو شوې بس بیا پې قرباني واجب نشته بیا به بل کار لګورو راتلونکې چبې به شمارو. صحیح ده. دا یو اهم مسله ده. تر دې پورې فقهاو لیکلي دي یو غریب سړی دی د اختر په ورځې قرباني وکړه قرباني پې ونه خو دستخوشۍ دپاره د شوق دپاره د ثواب دپاره یو دینی حمیت یو دینی جذبې دپاره د په قرضو پیسې راغستې وي خو د اختر قرباني وکړه نو دغه قرباني خو به د واجب نه وه او اوس د ماښام نه مخکې د سره بیا پیسې راړي او جب یې ډک دی دا به دوباره قرباني کوي. ولې ځکه چې هغه مخکې قرباني ته کړې وه هغه نفل قرباني وه او نفل قرباني اختیاري وي نه به یې کوله. یو انسان چې ټول عمر نفل مونځ کوي دا د فرضو په ځای باندې نه قبلیږي. یو انسان د اشراق په ټایم کې د چاس په ټایم کې 20 رکعاته نفل مونځ کړی دی
نو هغه دا ویلی شي چې د دې جمعې مونځ 2 رکعاته نه کوم ما سار 0 رکعاته کړی دی. نه، دا واجب دی، دا فرض دی. د قشان که غریب سړی د اختر په دې ورځو کې مالدار شو، اگر چې قرباني کړې ده دا به بیا قرباني کوي، او کني دا کړي بس یو بو. یا مثلا یو ماشوم دی بالغ شونن او هغه سره پیسې د مخ کې نشتا او هغه نن بالغ شو به قرباني کوي. یا یو کافر دی او په نن ورځ باندې مسلمان شو او مالدار دی، نو دا سړی دا کافر چې نن نو مسلم دی او مسلمان شو دا به قرباني کوي. نو ګوره دا درې څلور مسلې دي سره معلومې شو. صحیح ده؟ نو چې د جمعات نه وځي خپل جیبونه وګوري چې ته پته نه لګي معجزاتي طور سره په جیب کې 1 لک روپۍ راغلي، نو چې جیب دې درون کېږي خو چې کې که چېرته چا پکې درته نسوار نه اچولي یا بل څه ګندې درته پکې نه اچولي. نو بهرحال عزتمندو دا یو مسله ده، داسې سړي باندې په نن ورځ باندې قرباني شته. ها، یو مسله دا شو. بله مسله عزتمندو دا د ضروري مسله د قربانۍ نه بعد مسله چې اوس په نن ورځ باندې موږ د هغې ازاله کولی شو. یو سړی د قرباني کړې ده خو قربانۍ کې وروسته نن ورته پته ولګېده یا قرباني چې وکړله پته ورته ولګېدله چې په دې کې خو عیب و، داسې عیب په قربانۍ څاروي کې چې د هغې د وجې نه په هغې باندې قرباني نه کېږي. مثلا ړوند څاروي باندې قرباني کړې ده، په غوږونو باندې بالکل ټپو داسې څاروي باندې قرباني کړې ده، یا داسې څاروي باندې قرباني کړې ده چې د هغې 2 کاله عمر پوره نه و. هلکه مخکې به دې کتلی وې وایي چې خو یې ډېر روان او ډېره اړي کوله او لاس هم له نه شو وروړی، نو چې د کوم سوداګر نه دې اخیستی و هغه ته به دې ویلی وې چې دا غاښونه دې پې چک کړی وې. وایي چې غاښونه مې چک نه کړه او نن ورته پته ولګېده چې هغه سر کله حلال شو، سر رابیل شو چې دوله اوس شونډک اوچت کو لا دې غاښونه نشته. ښځه وایي هی تباه شومه، او دغه رنګې سړی هم وایي غریب تباه دی. نو تو غریب نه قرباني دې کړې وه. نو بهرحال عزتمندو په نن ورځ باندې یو انسان ته پته ولګېده چې ما د کوم څاروي قرباني کړې وه یا د هغې عمر پوره نه و یا پکې بل داسې څه عیب و چې د هغې د وجې نه قرباني پې نه کېږي، نو نن د ماښام مونځ نه مخکې به هغه بله قرباني کوي، هغه کس چې په هغه قرباني واجب وه، غریب باندې نه. یو سړی د قرباني پې واجب و نو واجب قرباني نه ده شوې که نه. صحیح ده؟ نو څه به کوي؟ اوس به چې کوم دی بله قرباني کوي. یو سړي ټکټ راغستی دی وروره وایي سعودي عرب ته روان یم او امارات ته روان یم او ټکټ یې راغستی دی 400، نو په دې خو نه رسي که نه، دوباره بل ټکټ به رالی. نو دې طریقې سره که چا ابداره قرباني کړې وه د هغه نه دا ادا شوي. البته که یو سړی غریب و او قرباني کوله او کړې ده او وروسته ورته پته ولګېده چې د دې خو عمر پوره نه و یا بل څه عیب و پکې، نو غریب سړي نه مراد چې صاحب نصاب نه وي، 80,000 نه کمې روپو والا خو په قرض یې راغستې وه، په دې سړي باندې بله قرباني نشته دی. د ده د بېغاښو قرباني م الله قبلوي او د ده بېخکرو قرباني م الله قبلوي. د ده چې څنګه قرباني وه په هغه باندې د هغه قرباني ادا شوې ده، بله قرباني پې نشته. نو هغه دې ځان نیغ نیغ نه کوي، بس په قالار کښېنه. صحیح ده؟ خو چې کوم سړي باندې یو ویسه قرباني لازم وه، نو اوس به کور کې وکړي چې دغه څاروی څومره کسانو دپاره اخیستی او هغوی باندې واجب قرباني وه. که 4 کسانو 4 قربانیانې به وکړي، که 2 دپاره اخیستي و 2 به وکړي، که 7 کسان پکې شریک و نو 7 قربانیانې به او هغه ټول مالدار و 7 قربانیانې یا 7 ګډان یا 7 شیلي یا غټ څاروی به اوس د ماښام مونځ نه مخکې حلالوي. ځکه قرباني نه ده ادا شوې فرضي واجبي. نو عزتمندو دا پکې یو اهم مسله ده. نو د غریب ادا کېږي، د مالدار نه ادا کېږي. که بالفرض ماښام نه بعد یې کوي نو بیا قرباني نه کېږي، بیا به چې څومره قربانیانې شوي وي د هغې مطابق به پیسې ورکوي. د یو سړي په سر به د یو چیلي یا د یو ګډ متوسط قیمت ورکوي، تقریبا 20-25 هزار روپۍ به یو کس بیا ورکوي او د هغې نه مخکې قرباني کولی شي. نو دا بله مسله شو.
دا داسې مسلې دي چې اوس نن ورځو سره تعلق لري، مسلې دي د قربانۍ خو تعلق لري اوس ورځو سره او د بعد ورځو سره تعلق لري. ځکه دا ضروري نه چې هر سړي قرباني کړي د هغه قبوله شوې ده. د هر یو څیز خپله طریقه وي. بعض وخت موږ مونځ کړی که نه، مولي صاحب راته وایي نه دا به دوباره کې موږ حج کړی که نه چې تپوس وکړې څه دنه پکې پاتې شوي عرفه، وایي دا به دوباره کې. یو سړی عرفات ته نه وتلی د اختر حاجي، ولې نه وې تلی هلکه؟ وایي یاره چې ټول خلک عرفات ته لاړ که نه، الا دا بیت الله شریف بالکل داسې میدان او ډک پاتې شو. نو هغه حجر اسود مې ښکلو، ټوله ورځ مې هغه ښکلو. وایي ما چې نن موقع ده پرېږده دوی عرفات ته لاړ شي زه دا کوم. پاتې کېږي په وړو وړو مسلو باندې سړي باندې عمل. نو هغه ته به مولا صاحب وایي دوباره به حج کې روجه یو انسان نیولی وي، پېشمنې بې ټیمه کړې وي، اذانونو نه بعد د ټیم نه بعد مولا صاحب ورته وایي دا روجه به دوباره نیسي. دقه شان بعضو صورتونو کې به قربانیم دوباره کې یا د قربانۍ پیسې به ورکې. نو دا بله مسله شوې ده. بله مسله دا ده یو انسان څاروی اغستی دی، اوسه پورې لا نه دی حلال کړی، نو دله پکار دا دي چې زر تر زر یې د ماښام نه مخکې مخکې حلال کړي. ماښامه پورې قرباني کېږي چې د ماښام غروبېدو نه 10 منټه مخکې مې څاروی حلال کړو، باقي څاروی به یې وروسته سنبالوه ټوله شپه خیر دی، څه مسلې نشته. حلالول پکې مخکې د غروب نه مخکې ضروري دي چې مخکې به چاړه راکاږي. بعض وخت کې څاروی خلکو مسافرو ته ایثار کړي او دغه کراچۍ نه بل ځای نه څوک را روان یې هغې ته ایثار کړي. نو دا یاد لرئ د درېیمې ورځې د ماښام نه مخکې مخکې په هغې باندې چاړه راښکل او ذبح کول ضروري دي. که د ماښام اذان د باندې وشو یا غروب وشو او حلال کړی دی نه دی، بس اوس به د دې نه پس دا څاروی نه حلالې، اوس حلالول پکې ختم. ذبح کول او اضحیه حلالول اوس نشي کولی، ځکه د اختر ورځې ختم چې کم چانس و تا ته هغه چانس ته نه ختم شو. الله 3 ورځې درکړې وې هغې کې دې ونه کو. اوس به د شریعت په طریقه د دې بل حل دی، اوس به څاروی نه حلالې، اوس به څه کې دا پوره ګډ دا چیلې سیرلې بزا وزا چیلې څوک ورته مختلف نمونه وایي او دغه رنګې دا غوا غوایې سنډا، اوس به دا پوره سنډا ژوندې چېرته غریب له ورکړي. اوس به حلالې نه چې د اختر 3 ورځې ختمې شوې، همداسې به ورکړي. دغه څاروی به صدقه کې که بالفرض د هغې نه بعد چا حلال کو، په 4مه ورځ یې حلال کو، یا زمونږ خلک خو دي خو جنوري فروری مارچ او پی ایم او اے ایم ټیمونو باندې دغه پاکستانی ټیمونو او انګریزي ټیمونو باندې ګرځي. دوی وایي چې د شپې 12 بجو پورې حلاله کېږي. نه، د شریعت بل حساب کتاب دی. ماښام سره بس ورځ شپه حساب بله ورځ بدله شي، بس بله ورځ شروع شي. زمونږ چې ماښام شي به دا شپه چې کوم دی دا مخکینۍ ورځې سره تعلق لري، شاته ورځې سره تعلق نه لري. او زمونږ د انګریزانې شاته ورځې سره شماري، د نن شپه نن ورځې سره شماري. او زمونږ په اسلام کې دا ورځ چې اوس ماښام نه پس را روانه دا 4مې ورځې سره تعلق لري. نو ماښام سره قصه ختمه شي، خو بالفرض که چا د ماښام نه بعد حلال کو، نو اوس دا ټوله غوښه به غریبانانو له ورکوي. دا ګوره د دې ورځې سره متعلق مسله ده، 4مې ورځې سره متعلق مسله، یا د 3مې ورځې د ماښام نه بعد مسله. دا څاروی په کور کې د دې یو تیکه نشي استعمالولی. ماښام نه مخکې چې حلال کو ستا غوښه ده، ماښام نه بعد چې حلالې د 3مې ورځې به دا ټوله حلالول هم پکې نشته، پوره څاروی به ژوندی چاله ورکړي. خو حلال دی کو، ځان نه دې مولا جوړ کړی او حلال دی کو، دا ټوله غوښه به غریبانانو له ورکړي. مالدار سړي له به پکې یو تیکه نه ورکړي، په کور کې به پکې یو تیکه نه استعمالوي، خپلو بچو خپلو مور او پلار وغیره دا به ټول له ورکړي. دا مسله ده. او په خپله به پکې یو تیکه نه خوري، دا چې خپله ورته پرلتو لګي چې مړه د خلکو غوښې خو زړې شوي دي او زمونږ تازه غوښې دي. نه، بس غذا ختمه ده، اوس د دې نه یو تیکه نشي استعمالولی. نو دې مسلو سره غور سره غوږ کېدی. دا هر چاته دا صورتونه راپېښېدی شي، یا تاسو نه بل یو سړی تپوس کولی شي. نو چې څه نه سره د دې مسلې په ادوي. بله مسله د عزتمندو یو سړي څاروی راوستی و،
ساروی راوسته او په دې اختر ورځو کې هغه ساروی بدل کو، پهله یو راوسته بیا بل راوست، یا اوسه پورې سره ولاړ دی خو یې ګورم چې بدلو مې بل ساروی حلالو. نو ادا کولی شي که نه؟ ساروی بدلول نه دي پکار، د شروع نه دي سیزونو کې احتیاط پکار دی. خو که بالفرض ساروی کې عیب را پیدا شو نو هغه خو ته نشي حلالولی، نو بیا خامخا هغه ساروی خلک بدلی. غریب سړي ته که عیب را پیدا شو بس غریب سړي باندې بیا هم ساروی بدلول نشته، نه به بدلی، بس همدغه ساروی تا باندې لازم شو، همدغه واجب شو، همدغه حلال که چر څنګه دی د غریب قربانی پیدا کیږي. غریب نه مراد غیر صاحب نصاب سړی، دا یاد لرئ. مونږ غریب کوو، نن سبا خوار سړی ځان ته غریب وایي. کروڑپتی نه تپوس وکړه لکه څه حساب دی، بس چې دا ګزاره کیږي سیر وړه ګټو بچوله. هلکه تا خو اختر کې مونږ کتل 3 بورې دې وړي، اوس پکې سیر پاتې دي که څنګه چللی؟ په دا عادت جوړ شوی د خلکو، سیر وړه ګټو چې ګزارم کیږي داسې نه. الحمدلله ویل پکار. بهرحال یو انسان ساروی بدل کو نو چې بیا که کمی اضافي روپۍ تا سره پاتې شي هغه خیرات کول پکار دي. بعض وایي واجب دي، بعض وایي مستحب دي. 5000 ساروی اغستی او بیا د بل ساروی په 15000 واغستو، نو دا 20000 روپۍ غریبانانو له ورکه. او غریب سړي له خو ما تاسو ته ویل ساروی سره بدلول نه دي پکار، که هغه عیبدار وي او که هر څنګه وي د هغې قرباني پې ادا کیږي. بل صورت دی اختر کې خلکو ته نور را پیښ شوی، ګرمي د بعض ځینو کې ګرمیان ډېرې زیاتې وي، بعضې کسانو ته څاروي مړه شوي دي، بعضې کسانو نه خلکو څاروي چپه کړي دي، پټ کړي دي. بس هغه غریب اوس هغه تسبیح اړوي او په دې انتظار کې زما څاروی به را پیدا کیږي او زه به حلالوم او بیا به تیکو کې خورم، او هغه غریب په دې انتظار لا ناست دی. نو یا مزید انتظار هغه له کول پکار دي که نه؟ زه هغه مسلمانۍ دور نه دی چې تاله به څوک څاروی واپس راولي. ای خیال است و محال است و جنوب، دا اوس هسې خیالونه دي، خیالي پولاو پخې. نو اوس کول څه پکار دي چې کم انسان نه څاروی مړ شوی یا تښتېدلی یا ورک شوی، نو 2 قسمه سړي دي، یا به غریب یا به مالدار. همغه 2 صورتونه هر یو کې جوړېږي. که مالدار سړی دی صاحب نصاب دی او قرباني پې واجب ده، نو د اختر ورځ 3 ورځو پورې د باندې قرباني کول پکار دي. نو اوس هم تا سره ټایم شته، لاړ شه منډۍ ته او بل څاروی راوله او حلالې کا. که مالدار سړی هغه بل درته پیدا شو بس هغه واپس ځان له خرڅ کړي. او که غریب سړی څاروی ته ورک شوی دی بس الله الله خیر سله، بس څاروی او حلال شوی تا ته الله ثواب درکو، قصې ختمه. صحیح ده، دته ثواب میلاو شو. بل څاروی دله نه دي اغستل پکار، نیغ مه کېږه. که بل څاروی دې واغستو غریب سړی او هغه تیر دې پیدا شو، بیا به دواړه حلالې، بیا به دا نه وې چې زما ټوله ګناه دا ده چې پښتون یم، نه اوس به حلالې. نو د دې وجې نه عزتمندو که مالدار سړی یو حصه قرباني په ده باندې لازم ده، څاروی ته ورک شوی دا به داسې نه وي بس الله دپاره مې اغستی او الله ته څاروی ورسېدو، نه دی رسېدلی. الله وایي نه دی را رسېدلی، وایي هغه غل بوتلی دی. ها ټیک د ثواب بدله در کومه، غلا ده نه وشوه او ستا په سر کې به سړی نیسم، خو قرباني به بله کې. یو موبایل چې د نه ورک شي بل موبایل اخلي که نه اخلي؟ که چې بس مړه یو ګران موبایل و د نن نه پس موبایل نه استعمالوم، موبایل بل اخلي. چې سپلی د نه ورکې شي جومات کې څوک پټي کې نورې سپلی ځان نه اخلي که نه همداسې ګرځي ټول عمر، نه بل اخلي. او چې سین کې لامبې او کمیس د نه څوک وتښتوي یا پرتوک د نه یوسي بل پرتوک کمیس اخلي که نه اخلي؟ اخلي. دغه شان عزتمندو مالدار سړي باندې یو قرباني کول لازم دي. نو که چا ته پټه کړه او یا ته ورکه شوه او یا ته چې کوم دی عزتمندو مړه شوه، بعض وخت کې داسې کار وشي نه حلالې وایي ماښام یې حلالوم چې وروسته راشي هغې خپې غځولي، خپې یې ګرې ته کړي. نو بس دا به داسې نه وایي چې به زما قرباني ادا شوه، زما نیت ډېر خالص نیت و، ګوره د 2 لکو روپو څاروی مې راوستی و، دا وروسته ولې کېدې؟ 2 ورځې د پردۍ غوښې خوړې، تا دې نیت باندې کول چې بیا به زما غوښه لږه تازه پاتې شي، لاړه غوښه دې مرداره شوه. اوس چې مالدارې بله قرباني به کې، نو داسې کار عزتمندو بعضې کسانو سره کېږي.
نو په غریب سړي باندې بل نشته که مالدار سړی یو حصه قرباني یو چیلې د خپلې حصې دپاره او که کور کې څومره کسانو باندې قرباني لازم هغه ټولو د طرف نه به قرباني کول ضروري وي. صحیح شو. بله مسله دا ده بعضې کسانو څاروی اغوستی و او هغې څاروي پی کول او هغې پی استعمال کړي دي. دا یاد لري عزتمند د قربانۍ څاروی د قربانۍ نه مخکې به د دې نه هېڅ قسمه فایده نه اخلي چې څو پورې دا د الله په نوم حلال شوی نه د دې نه به فایده نه اخلي. غوښې نشي استعمالولی ځکه لا خو د حلال کړی نه دی. پی نشي استعمالولی د هغې وړی نشي استعمالولی ویښتې نشي استعمالولی بل داسې څه څیز د هغې نه فایده نشي اخیستی. نو لہذا چې چا د قربانۍ په نیت باندې څاروي اغوستی و مثلا چیلۍ اغوستې وه او یا یې ګډه اغوستې وه یا یې غوا اغوستې وه او هغې پی کول لنګه غوا وه لنګه چیلۍ وه لنګه ګډه وه او دغه مزېدار زما د چیلۍ پی ډېر خوښ دي او دا پی به یې تسکل او د غوا پی کې ډېر طاقت وي. عام ورځو کې د غوا پی نه وي د میخې پی پکار دي خو چې کله د قربانۍ څاروی واغوستو هغې ته به په خوله کې چې کوم دی لاړې راغلي د غوا پی ډېر قیمتي او ډېر ښه پی وي. دا خو د کور څاروی دی ډېر طاقت یې دی کې بلکل طاقت یي خو غریب سړي له طاقت ورکوي مالدار سړي له نه ورکوي. غریب سړی کمزور یې نو چې څه وله ورکړي طاقت ورکړي ته خو سرب یې په خپله تا باندې قرباني کېږي. گپ شپ انداز کې ورته دا مسلې د دې وجې نه بیانوم چې ستاسو ذهن کې دا مسله پرېوځي. ها دویم دا دی ستاسو خو چوټیانې د مونیانو د زره چوټیانې نه دي. دا زمونږ په دې اختر کې دا څلورم بیان دی. 2 بیان د اختر او 2 بیان د جمعې. زه 2 بیانونه کوم 2 مسجدونو کې. نو چې کوم انسان پی استعمال کړي دي بهتره خبره او بعض وایي واجب دا دي چې کوم انسان پی استعمال کړي چې د هغه پیو په مقدار باندې روپۍ صدقه کړي. اوس یا چا سره وړۍ پرته ده وړۍ دې کټ کړې ده بعضې چیلو باندې ښایسته وړۍ هغه وړۍ پکار دی چې چاله ورکړي یا که وړۍ ځان سره ایساره کړې ده د هغې قیمت به غریب له ورکوي. سورلي کول هم د ناروا دي چې د قربانۍ په څاروي اوزیه باندې ته سورلي کې دا منع ده دا به نه کې. بعضې کسان پې ماشومان سوری او دغه به کوي نه داسې نه دي کول پکار. دا ډېره د عزت قرباني ده او دې نه به هېڅ فایده نه لري. دا صرف د الله دپاره. د حج قرباني شوه دا د اختر قرباني شوه دا به عربو جاهلانو چې کوم کافرانو خلکو به قرباني کوله هغوی به هم نه استعمالوله او غاړه کې به ورته یا به لږ ځای وله زخمي کړی او یا به وله په غاړه کې چپل اچولې وه نو خلکو ته به پته لګېده چې دا د اختر یا دغه قرباني ده د حج قرباني د خلکو به هغې له ګوتې نه وروړئ غریبانانو خلکو به صرف استعمالول. نو بهرحال عزتمندو چې چا پی استعمال کړي ابل ما ته یو ملګري ټلیفون وکړو هغوی داسې غوا اغوستې وایي موږ د 15,000 روپو پی ته تقریبا څکلي دي. بعضې تکړه وایي که نه میاشت مخکې خلکو اغوستې وي خو دا یاد لره که ستا د کور غوا ده او تا ویلې چې دا به اختر کې حلالوم د هغې پی تا دپاره جایز دي. که ستا د کور غوا وه او هغې نه تا نوره څه فایده اغوستي هغه تا دپاره جایز وه. بعض عالمان وایي دې بلې غوا کې هم که ده چېرته خوراک ورکړی وي د خوراک په قدر باندې پی استعمالولی شو خو نه بهتره خبره دا ده چې دا د الله په نوم ورته مخکې استعمال کړي. فقهاو څومره عجیبه عجیبه مسلې البته که حلاله دې کړه او وروسته پکې کوم پی راوتي و هغه تا دپاره استعمال جایز دی ځکه هغه د الله په نوم باندې اوس حلاله شوه. اوس یې غوښه هم جایز ده اوس یې پی هم جایز دي سرمنې که ته استعمالي هغه هم جایز ده خو مخکې جایز نه وه. د سوټو پورې مسله فقهاو بیان کړي. بعضې کسان دې مسلو پورې خاندي مړه دې مولیانو ته وګوره په منبرونو باندې د سوټو مسلې بیانوي. دا الله سره د مینې او د محبت مثال ده. د خپلې چا سره چې د چا مینې د هغه جینۍ نتکۍ یادوي د هغه جینۍ د زلفو یو تار یادوي او دا شان د خپلې ګړۍ مثالونه ورکوي د خپلو ویښتو مثالونه ورکوي د خپلو کپړو مثالونه ورکوي د الله دپاره د الله د مینې دپاره د څاروي د سوټو به هم خیال ساتي او د څاروي د ویښتو به هم خیال ساتي. دا د الله دپاره د مینه ده. نو چې سوټې مو یې استعمالولی شي خو چې ګیا وله خپله ورکې او چې ګیا د خپله نه ورکړي بار سرېدلی سوټه به هم نه استعمالوي. فقهاو دومره پورې مسلې بیان کړي. نو عزتمندو دا پکې بله یوه مسله ده. بله مسله دا ده بعضې کسانی هغوی سرمنې خرڅې کړي دي د څاروي سرمنې خرڅې کړي. ګوره دا د اختر نه بعد مسلې دي ښه قربانۍ نه بعد مسلې.
یو سړی د سرمنې خرڅه کړې ده، پیسې دې څه کړې؟ بس جی جب کې ما چولی دي که نه؟ ولې؟ جی ډېره ګرانه څاروی مې اخیستی وو، څه چلو شو که دالې کې پیسې پکې موږ جب کې واچولې، 100 روپۍ باندې 2.5 لکه روپۍ باندې. ماشاءالله څاروي سرمن دې په څو خرڅه کړې ده؟ جی 200 روپۍ باندې. دالې مې 2.5 لکه روپۍ دي خیرات کولې او دا 200 روپۍ دې اوس جب کې اچولي، په دې دې سترګې خړې کړي دي. ولې؟ بس مړه مولایان هم نن سبا مالداره شوي دي، پرېږدی جي جب کې مې واچول. بعضې عوامي مولیان وي، عوامي مولیان دې ته وایي چې ځان نه مولا جوړ کړي او څو مسلې اورېدلي. ځکه نن سبا فیسبوک دی وروره 2-3 مسلې واوري او دا شان کتابونه دي اردو خلک یې ګوري او بس مسلې بیانوي. نو وی جی ما اوریدلیو چې د قربانۍ سرمن خپل استعمالولی شي، او بالکل دا صحیح ده. نو وی جی بس همدغه سرمن مې خرڅه کړې ده، خو چې سرمن استعمالولی شي خو پیسې مې استعمالولی شي که نه. خپله قیاس کوي، قیاس د مجتهد کار دی، د عام مولا کار هم نه دی. ته به قیاسونه نه کوې چې سرمن استعمالولی شي نو سرمن پیسې مې استعمالولی شي، داسې طریقې سره. نو دا خبره عزتمندو سي سبا به وایي چې غوا استعمالولی شي، د غوا امتیاز هم استعمالولی شي. نه دا خو هر یو څیز شریعت خپله یو دایره کې بیان کړی دی چې کله سرمن ته استعمالې شریعت تاله گنجایش درکړې مالداره سړي لم. مثلا ځان له جانماز جوړ کړي او د هغې دباغتو کې صحیح طریقې سره صفا کړي، بنور باندې وچکي، وینې ژبې وغیره هغه تې وباسي، نو بیا استعمالولی شي. ځان له ټوپۍ جوړې، پکول جوړې جوړ که که نه، ځان له سپلۍ جوړې جوړه که، او ځان له د ناستې دپاره بستره جوړې، تولهي جوړې جوړه که، جایز ده. خو چې کله دې خرڅ کړه بس دا د غریب حق شو، بیا به یې خامخا غریب له ورکې. که غریب مولا دی ستا، که هغه طالب علم دی، که هغه بل غریب دی، خو بیا به پیسې خامخا کوې. که چا استعمال کړي او پیسې جب کې اچولي او د مټیانو ډمې په اختر له بچو له وړي وي، نو دومره پیسې به دوباره غریبانانو له ورکوي. هر څه نخبې مه راچاپېروه، د غریب هغه لګوه. غوښه خو د ټوله فریزر کې سنبال کړې ده، نو ظالمه دا د 200 روپو سرمن خو چې ته غریب له ورکړه که نه، هغې نه خپې راچاپېر کړې. ځکه اورېدلي وي سرمن خپله استعمالولی شي، څښا شي کورونو کې خلکو نه، او سرمن یې کور کې ساتلي. نو دا بله مسله عزت. یو مسله دا د بعضې هلکانو اورېدلې ده، خصوصا بار ملکونو کې کم کسان دي ډېر پریشانه دي. وایي چې موږ اورېدلي چې کوم انسان قرباني کوله 10 ورځې هغه باندې دا خبره لازم وه چې ویښته به یې نه کټ کول، نوکان به یې نه کټ کول. جی ما قرباني کوله او پته نه وه، او زه چې کوم دی نوکان مې کټ کړي دي، ویښتان مې کټ کړي دي، نو زما قرباني ادا شوې ده که نه ده ادا شوې؟ نو دا یاد لري عزتمندو، قرباني ادا شوې ده. ویښتان نه کټ کول او زلف نه کټ کول او نوکان نه کټ کول دا ځان له ثوابي کار دی، خو قربانۍ سره د دې تعلق نه و. یا دومره تعلق یې ورسره و چې چا دا کړي قرباني زیات ثواب، چې چا دا نه دي کړي قربانۍ کم ثواب. البته دا یو کار شوی دی چې د پیغمبر د یو لوی سنت طریقې نه محرومه شوی، او د پیغمبر یو سنت طریقه د ځمکې اسمانونو نه غټه ده. دا یاد لره. پستا په کمیز کې چې یو تار اوتې وي دا ډیفیکټډ کپړه ده، نه استعمالوم، دکاندار ته به کم ریټو لګوه. او دا شان عزتمندو سپلۍ کې چې د لږ فرق راشي هغه سپلۍ نه استعمالې، او دا شان په مخ کې چې د لږ داغ راشي بیا ټول عمر میکاپونه کې او هغه داغونه پټې. او یو سنت طریقه ونه شوه ومنه څه چلو شو، یو سنت طریقه وه نه، توبه استغفار هماسې وکړه او ښه ندامت هم وکړه. البته واجب قرباني دی ادا شوې ده، که چا ویښته کټ کړي او که چا نوکان کټ کړي منځ کې، نو قرباني ادا شوې ده. واجب قرباني د هغه څه ده قبوله شوې ده، او الله دې هغوی له اجر ورکړي. بعض کسان وي د پانچو تپوس کوي، بعضې پانچې مخکې وخورو که وروستې وخورو، هلکه ستا غوښه ده که وروستې خورې او که مخکې خورې. بعض روایتو کې راغلي نبي اسلام 15 ورځې بعد پانچې استعمال کړی وي، دا عادي سنتونه وي. بعض وخت یو سړی وي پانچې مخکې وخوري، څوک یې وروسته وخوري، دا څه مسله نشته. خو دې کې یو اهم مسله ده، د بعض کسان دا تپوس کوي ځکه چې پانچو کې سریپای کې
په دې کې عموما دا خلک سرمنې سره خوري، سرمن ته نه لرې کوي. صحیح ده. او اکثر کسان داسې کوي په اور باندې سوځي، دا ویښته چې کله وسوځولی شي دي نو لاندې هغه سرمن پاتې شي، هغې سره دوی دا خوري، دا پانچې خوري. نو آیا پانچې او پایې داسې استعمالول جایز دي که نه؟ او بالکل جایز دي. د څاروي سرمن استعمالول دا جایز دي او دا ډېره خوږی. تاسو ګورئ بعض کسان چرګان لکه دا سجي چرګان هغه سرمنې سره وي، یا دا بعض مومنداني دوی دا کورني چرګان پخوي نو به دا بڼه کې ترې وباسي او هغوی ما ته روټۍ کوي، ډېر مزېدار سرید والا روټۍ کوي او دا نری ښورواي پکې کړي خو هغه ډېره مزېداره وي. او دا چرګانو پوټي درته او دا تیکې درته بیا ورسره بیلې کېږي. نو سرمن انسان د څاروي استعمالولی شي، نو که سریپای سړی دې طریقې سره استعمالی د دې استعمال جایز دی. بعض ملګري تپوس کېږي موږ قرباني کړې وه خو څاروی ډېر روان و چې کله م راسملو نو ټولو ویلې زر کوئ زر کوئ بسم الله رانه پکې را شوې ده. عجیب عجیب داسې ډېر کسان کېږي. کم کسان چې په خپلو لاسونو قرباني کوي هغوی خو اکثر دا تکبیرونه یا بسم الله وایي، خو بعضو ځایونو کې داسې کار وشي چې داسې ایمرجنسي راپېښه شي نو بعضې کسان قرباني نه کوي خو په دغه ټایم یې وکړي، یا د لارې لاروي وي هغه څاروی داسې وي وراني خلکو راسملولي هغوی راځي د لالالومه نو ځان خو نیغ نیغ کوي خو بسم الله دې پکې پاتې شي. نو آیا وایي چې زموږ دا قرباني شوې وه که نه بسم الله رانه پاتې وه. الله رب العزت ډېر رحیم او کریم ذات دی او خپلو بندګانو سره ډېره مینه کوي او خطا او نسیان یې خپل بندګانو ته معاف کړی. نبي السلام وایي غفر لامتي الخطأ والنسیان، خطا او نسیان زما امت ته الله معاف کړی. یو مسلمان سړی دی څاروی راسملولو حالانکې د الله په نوم باندې حلالول فرض او واجب دي چې قصدن چانه بسم الله الله اکبر پاتې شو څاروی مردار شو. بعضې کسان دوه کسان پې چاړه راکاږي هسې شوقیان وي که نه. هلکه دا د شوقیانو کار نه دی، دا ډېر اهتمام سره کول پکاري. یو پې چاړه راکاږي هغه لږ داسې پارام پارام راکاږي، دا بل تیسمار خان رامخکې زر یو خرپ ورکړي او بسم الله ونه وایي. یا لکه بسم الله ووایه وایي چې هغه پې ویلې وی که نه نو چاړه خو پې تا راښکله هغو لا سرمن ته نه ورسېدلې تا پې راښکله. نو قصدن که چا بسم الله الله اکبر پرېغوستو د هغه قرباني مردارېږي. صحیح شو. خو که خطا وشوه نسیان وشوه نو الله رب العزت د طرف نه د دې سړي قرباني صحیح ده. ولې د مؤمن په زړه کې کلمه پرته ده. هی 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 وایي ستا د زړه کې چې کومه کلمه پرته ده الله وایي دا زما دپاره کافي ده. خیر دی شونډې دې ونه خوځولې واجب ده نه پاتې شو خو قصدن دې نه دي کړي. زه دا ټوله قرباني زما ستا په دې زړه کې چې کوم نوم پروت دی د دې د وجې نه تا دپاره جایز شو. دومره رحیم او کریم رب ستا زړه کې هغه بسم الله ویني وایي دغه کافي ده. نو سوچ کوئ عزتمندو که چا داسې کړي خیر د قرباني ادا شوې ده. بعضې کسانو ته څاروي نه دي میلاو شوي، څه کول پکار دي؟ واجب قرباني د عزتمندو څاروي میلاویږي، اوس د هغې نه مرزا نه میلاویږي. خو زمونږ خلکو کې یو کار دی که نه، زمونږ خلک چې کم کار کوي د دین کارم هغې کې منمانی کوي، د زړه پکې مني من چاهې قرباني کوي. موږ د دین په کارونو کې هغه خپل زړه هغه هوس چې کم دی هغه پکې سړو، چا پکې نه سړېږي، هغه دین کار نه کوو. هلکه سنډا نه میلاویږي خو چیلي والا که نه، چیلي نه میلاویږي ګډان والا کنی غوا والا نه جی زما عادت دی زر کال سنډا لالومه نو دا عادت دی بدل که که نه زه جلو شو ټول عمر دی دغه غټې غټې غوښې خوړي نن پکې نرۍ غوښه وخوره که نه. په عام ورځو کې خو ته نرۍ غوښه نه شي خوړی، دا د باندې تیار واجب دی ویې خوره. داسې نه دي کول پکار. جی ماله د ګډ غوښه بده ده نو هلکه ته د صرف د خپلې خېټې دپاره دا قرباني کې که د الله دپاره کې قرباني وکړه پاسېږه. نو د نن ماښام نه مخکې هغه کسانو له څاروي را پیدا کول پکار دي. که نه موږ له راکې دلته ځوانان ناست دي 10,000 روپۍ وله ورکړې زیات اوسې دل را پیدا کوي 5,000 ورکړه 3,000 ورکړه خلک دله څاروي سره پیدا کوي. نو هغوی له کول پکار دي. که چا باندې مکمل پاتې شوه نو بیا ما تاسو ته ویلي هغه سړی چې قرباني پې واجب وي او اختر ورځو کې قرباني ونه کړي نو بیا د ماښام نه بعد چې هر کله یې ورکوي د یو څاروي قرباني پیسې به ورکوي، یو چیلي یا د یو ګډ پیسې.
صحیح ده، د یو سړي حصہ. نو چې کور کې 10 کسانو باندې نو 10 ګډانو پیسې به ورکې، او چې 15 کسانو باندې پاتې شو 15 ګډانو پیسې به ورکې. کم از کم 25,000 روپۍ، د دې نه کم ګډ نه مل، ګډ 25,000 باندې نه ملاويږي. 28,000 30,000 زه 25,000 باندې ډېر کمزورې ګډ به ملاوېدو، نو 28-30,000 وکې، چیلې 20,000 پورې 22,000 پورې ملاوېدو، نو 22,000 روپۍ به یو سړی ورکوي، که ښځه به ورکوي. بله مسله د عزتمندو تکبیرات تشریق وی کله پوری وایو. تکبیرات تشریق سبا څلورمه ورځ د اختر د هفتې ورځ مازدیګر مونځونو پورې به تکبیرات وایي. د هغې نه بعد هم ویلی شي، خو په تیز اواز باندې به نه وی. تکبیر ګوره ډېر لوی عمل دی. الله قرآن کې د دې حکم کړی وکبره تکبیرا، زما بنده هر وخت تکبیرونه وایا، هر وخت تکبیر ویلی شي، خو په عام ورځو کې دا به د مونځ نه پس په تیز اواز باندې نه وي، په ارام اواز سره ویلی شي. چې داسې اوچت ځي باندې هم خیجي تکبیر به وی، په وړو باندې خیجي هم تکبیر به وی. دا د پیغمبر طریقه ده. نو دغلته هم تکبیرونه وایي. څلورمې ورځې د اختر مازدیګر مونځ پورې تکبیرونه زنانه او ته هم بیان کوي کور کې، د هغې نه پس بیا هغه تکبیرونه ختم شي. بله مسله د عزتمندو، یو سړی وي څاروی مې جي اغوستی و، خو هغه بلار څاروی و، بلار به میخه ده، بلار به ګډه ده، بلار به چیلی ده، حامله ده، حمل یې دی. څوک نو که یو انسان بلار اغوستی او قرباني کړې ده، بس خبره ختمه، قرباني ادا شوې ده، هېڅ مسله نشته. که غریب دی او که مالدار دی، څاروی حلال کړی وروسته پکې بچی راووت او بس راودي اوسېږه، بچی سره به یې څه کوې، که بچی مړو بس خبره ختمه، مردار دی. که ژوندي و نو پکار ده چې هغه هم حلال کړي. چې جي غوښه یې ډېره کچه ده، نو ښه خبره ده که نه، کچه غوښه ده. یو سړی که اومه غوښه خوړی شي، اومه هم خوړی شي، خو چې معده دې ورته ټینګېږي، دا اوس معدې خرابې شوي. خو ګزاره کوي عزتمندو، ځکه اول دغه کې راغلي خبر کې راغلي چې په کراچۍ کې په دویمه ورځ باندې 28,000 کسان اسپتال کې داخل شوي دي، دومره غوښې والي دي. اول د معدې دې ټینګي نه، اول د غریب لی ورکوي نه، هلته فریزر کې ډېر پس خوند خرابېږي، نو بس په خپله ورته پرلت ووایي ټولو ته کېنه، که بده ده د له معدې ده، نه چې دا د اختر غوښه ده، دا سړي له دارو ده. دا په کوم کتاب کې راغلي؟ ټیک ده، الله رب العزت یو سړي لپاره دارو کې برکتي غوښه ده، دا پکې برکت شته، دا ځان له خبره، خو پرهیز کول هم پکار دي. صحیح ده. یو سړی شکر والی د اختر په ورځ باندې چېرته دا چیني خوړلي چې د برکت ورځ ده، او په د اختر په ورځ باندې دا چیني سړي له نه پاتېږي. نه وایي نه، بس تاسو یې خورئ، زه یې نه خورم دا چیني. پرهیز کول پکار دي. خو خیر دی که سړی یو خاص اندازې پورې استعمالوي نو استعمال دی کی، خو ډېر زیاته نه دي استعمالول پکار چې میم زرما او ټوله زما، سرمن هم نه خرڅي، هغې نه هم ځان جانماز جوړ کو. او هغه ښکرې نه دي، بعضې کسان هغه ښکرې هم بار نه ورکوي، کباړي باندې نه خرڅي، هغه هم په دې دیوال باندې ځان ته ولګوي، او غوښه هم چاله نه ورکوي. نو وروره په دویمه ورځ یې خېټه خرابوي، بیا په ډاکټر 3 میاشتو دپاره غوښې بندګي. وایي اوس بیا 3 میاشتې نه خورئ، 3 ورځې دې وخوړه، اوس بیا 3 میاشتې نه خورئ. نو لږ انداز غوښه ډېره خورئ، هېڅ خبره نه، خو ګنټه بعد، 2 ګنټې بعد، 1.5 ګنټه بعد لږه خوره، مسلسل مه خوره. د شوګر د مریض په شان باندې غوښه خوره. شوګر مریض به په یو ټایم باندې ډېر خوراک نه کوي، خو د شوګر مریض لپاره دا هم پکار دي چې هر ګنټه 2 ګنټې پس به خوراک کوي، د هغه زر ازمیږي. نو دقه شان ته په اختر کې داسې کوه. صحیح ده. نو که څاروي کې مثلا بچی راووتو او هغه یو انسان غټ کو، نو دا یاد لري دا به صدقه کوي، دا ته نشي استعمالولی. وجیزه دا به بل اختر لا لال کو کنه، نه بل اختر کې نشي کولی، دا به ته خامخا غریب له ورکې. او که بالفرض یو سړي حلال کو، نو دغه غوښه به ته په خپله باندې نه خورې، دا تا دپاره جایز نه ده، دا به ټوله صدقه کې. دا یو څو مسایلو عزتمندو، دا داسې مسایلو چې د اختر د قربانۍ نه بعد سره تعلق لرلو. دا پهله ځل ما هم داسې بیان وکړو، ما سوچ وکړو چې څه بیان کول پکار دي، ځکه پرون نابرد هم بیان کړی. نو ما ویلې قربانۍ پورې خو وشوې، د قربانۍ کې چا نه کومې غلطیانې شوي، په دې باندې بیان کول پکار دي. الحمدلله. دویم اخري کې د ټولو کسانو شکریا ادا کوو، چونکې زما ډېر فالورز دي دنیا کې. جی
په یو حصه کې ول زه د دوه کسان شریک وو. نه دې مسله ډېر پریشان کوم چې تاسو او ایمان پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې سم نیولې نو آیا زه دا تاسو له واسه کوي چې دا هغوی مونږه خلک دا هغوی مبارک دا مسله درته بیان شوی و چې مړي دپاره چا قرباني کړي یا نبي علیه السلام دپاره کړي د دې حکم د عام غوښې په شان باندې هر سړی استعمالولی شي. خبره باندې پوه شو. بعضې کسان داسې کار کړی دی وروره ایسي خو په څاروي کې وکړي دي خو دلته خو یې ومه حصه ده کور کې یو سړی ښځې سره شریک بل سړی ماما سره شریک دی بل سړی لور سره شریک دی نو دا یاد لرئ نو اوس د اوو حصو نه 14 حصې جوړې کړي دي کور کې ځان له بیل بیل شریک کړي دي. دا دې کوم کار کړی یو دا پیسې ورکول تاله خور پیسې درکړي ماما کاکا پیسې درکړي خیر دی خو چې حصه ستا په نوم باندې وشي بیا خیر دی خو که باقاعده تا حصه کړي ښځې سره شریک شوي په اومه حصه کې نو دا خو د اته حصې کړي دا نور هم د ځان سره چپه کړه. نو داسې هم سوچ وکړي بعضې کسان نه داسې شوي دي او د ښځو نه یېرېږي ښځو سره شریک شوي غوښه ټوله ښځې له ورکړه خو بار پې خپل نوم واله وایي دا غوښه ټوله ستا پړپوسه مو له یوسه. د ټولو ملګرو شکریا ادا کوم. پهله ورځ باندې چونکې زه دلته ایثار نه شوم بعضې کسانو ما ته میسیجونه وکړه د شکرې د اختر مبارکۍ دپاره. زمونږ ملګري ډېر زیات دي بعض وخت کې زه چاله جواب ورنه کړی شم په میسیج باندې قسم دی اوس هم ما سره په موبایل کې د 15,000 نه زیات میسیجونه پراته دي 15,000 نه زیات میسیج که څوک یې کتل غواړي وروسته ما سره میلاو شي او یو څو کسان ته ما ښودلي دي نو د دومره جواب ورکول ناممکن دی. 15,000 چې صرف داسې کار کوي که نه نو د دې ګوتې نه به دا غوښه خط بجې وي موبایل پورې به لګېدلي نو موږ نه مه خفه کېږئ. بعض وخت کې موږ روان یو په لاره باندې چا سلام ونه کړو خلک وایي تکبر کوي نه دا تکبر خبره نه تاسو یقین وکړئ اکثر موږ ته چا مسله ویلي زموږ هغه مسله ذهن کې دا ویږي چې د دې جواب به کوم ځای نه راوباسو صرف او صرف ستاسو غمي قسم دی موږ نه د کور کارونه پاتې کېږي. ما د کور دپاره سبزي اغوستې وه ما د اختر نه 3 ورځې مخکې اغوستې وه او د اختر د پیلنۍ ورځې ماسخوتن ما کور ته بیا هغه رسولې ده یو ځای کې رانه پاتې وه دې طریقې سره نو د دې وجې نه موږ نه مه خفه کېږئ. بعض وخت کې موږ هم ستاسو ټینشن کیو بار ملکونو نه کم کسان سلام دعا رالیږلې اختر مبارکي رالیږلې ده زموږ د طرف نه هغوی ته مبارکي ده او موږ هغوی ته دعاګانې کوو هغه مسافر وروڼو ته الله رب عزت دې د هغوی په عمر کې برکت واچوي د هغوی هغه حلالې پیسې چې ګټي او خولي پیزي الله دې هغوی کې برکت واچوي او دلته غریبانانو سره مددونه کوي امدادونه کوي ډېرو خلکو د بار ملکونو نه پیسې رالیږلي مدرسو ته او ټرسټونو ته او غریبانانو خلکو ته قسم دی دلته غریبانانو خلکو له قربانۍ نه کړي او په دې پیسو باندې د هغوی خولي اوتي دي د هغوی هغه لاسونه پې زږه شوي دي او دلته خلکو سره ښېګړې کړي الله دې د هغه خلکو په عمرونو کې برکتونه واچوي او هغوی چې کوم اختر مبارکي موږ له رالیږلې ده زموږ د طرف نه هم د هغه ټولو ته مبارک وي او زموږ دعاګانې د الله رب عزت د هغوی په حق کې قبول او منظور کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله نور قلوب العارفين بنور الإيمان وشرح